دغه شان دا وخت دا یو ډېر لوی عظیم نعمت دی، د دې قدر او احترام پکار دی. دا وخت دا عمر دا د الله رب العزت د طرف نه یو امانت دی. موږ تاسو ته پکار دی چې دغه امانت چې کوم دی خیال وساتو او دغه امانت کې خیانت ونه کړو. د قیامت په ورځ به الله رب العزت یو څو تپوسونه کوي او هغې کې یو تپوس دا دی چې بنده وایه عمر مې درکړی، عمر دې په څه کې تېر کړو؟ عزتمندو بیا به څه جواب ورکړو؟ نن ډېر د افسوس خبره ده په معاشره کې تاسو وګورئ مسلمانان ته لږ وخت میلاو شي هغه چې کوم دی په فضولیاتو کې تېروي، څوک په غیبتونو کې تېروي، څوک چې کوم دی هسې فضولیاتو کې. دا ډېر د افسوس خبره ده. عزتمندو چې موږ تاسو ته لږ شانتې وخت میلاویږي پکار ده چې موږ تاسو په هغې کې د الله ذکر کوو. لږ شانتې وخت میلاویږي په هغې کې موږ تاسو چې کوم دی نوافل کوو. عزتمندو په دنیا کې خپل رب راضي کول غواړي. عزتمندو د الله رب العزت صحیح عبادت او بندگی کول غواړي. عزتمندو همدغه شان دی قیامت په ورځ باندې به خلک چې کوم دی الله نه یو سوال کوي چې الله موږ ته چې کوم موږ واپس دنیا ته ولېږه چې موږ ستاسو صحیح عبادت وکړو. نو الله رب العزت به ورته فرمایي اولم نعمرکم، ایا ما تاسو ته عمر نه و درکړی؟ ما یتذکرو چې دغه شان چې کوم دی نصیحت والا هم درله رالېږلي وو انبیا کرام. فیه من تذکره چې هغې به تاسو ته چې کوم دی اواز نصیحت کو. او دغه شان وجاءکم النذیر او تاسو ته چې کوم دی ما یروونکی هم رالېږلی وو. عزتمندو همدغه شان د یروونکي نه مثال بعض مفسرین یو قول اخلي، بعض مفسرین بل قول اخلي. بعض مفسرین دې دا مطلب اخلي چې د یروونکي نه مثال چې کوم دی هغه دا دی چې د یو انسان په ګیره کې سپین ډکې ولګېدو دی دې ویرېږي چې یاره زما سفر چې کوم دی اوس آخرت طرف ته دی. دغه شان د یو انسان چې کوم دی مسیح پیدا شو نو دی دې ویرېږي چې یاره زما سفر اوس آخرت طرف ته دی. او دغه شان یو کس د ملک الموت نه تپوس کوي چې ای ملک الموت ته چې یو انسان ته راځې هغه ته څه خبر نه ورکوې، ډایرکټ پرې راشي او د هغه نه روح اخلي. هغه ور ملک الموت ورته وایي چې زما عمره خبرونه به هېڅوک هم نه ورکوي. ته کله چې په یو انسان باندې بیماري راشي، تکلیف راشي، دا زما د طرف نه خبر دی. کله چې د انسان په ګیره کې سپین ټکې ولګېدو دا زما د طرف نه خبر دی. کله چې یو انسان وسع پیدا شو دا زما د طرف نه خبر دی. عزتمندو الله رب العزت موږ او تاسو ته موقع راکړې ده چې د دې موقع نه موږ او تاسو فایده واخلو او صحیح چې کوم دی د الله رب العزت عبادت وکړو. ځکه هېڅ پته نه لګي. عزتمندو د دنیا چې کوم دی ډېر عظیم شخصیت د دنیا نه لاړو، انبیا کرام لاړو، دغه شان چې کوم دی صحابه کرام لاړو، دغه شان بزرګان لاړو. موږ او تاسو چې کوم دی هغه څه موږ او تاسو به هم د دې دنیا نه ځو. عزتمندو سفر ډېر لوی سفر دی او د ډېر لوی سفر دپاره لوی تیاری پکار دی. موږ او تاسو ته پکار دی چې ډېر اعمال وکړو. انشاءالله دا به زموږ او ستاسو په قیامت او په آخرت کې چې کوم دی پکار راځي.